د مو عزتمنې مونږ د ملګري په واتساپ باندې او په موبایل باندې بار بار مونږ دا پوښتنه کوو چې آیا دا 27 رجب باندې شب معراج واقعه شوې ده په دا ورځ باندې آیا دا ورځ باندې روژې نیول شته که نشته شپه عبادت تېرول او ورځې روژه نیول نو د مو عزتمنې دې متعلق دا ضروري مسله اورېدل ضروري دي چې میشتو شعور وي او بل میشتو یې په دا فیسبوک باندې یوټیوب باندې دا شیر کی چې خلکو ته دا مسله ورسیږي د مو عزتمنې شب معراج چې کیمه د واقعه په قرآن په احادیث ذکر شوي دو دا بالکل په حقیقت سره دا واقعه شوي دو نبی علیه الصلاۃ والسلام په خپله باندې مکې نه بیت المقدس ته بیا د بیت المقدس نه اول اسمون ته بیا دویم ته بیا دریم ته بیا څلورم بیا پنځم شپږم اووم اووه اسمونې پوسې سفر یې وکړو دې نه به د صدرة المنتهی ته ورسېدلو دې نه به د الله دیدار یې وکړو الله سره ملاقات وکړو بیا دې نه به د په دغه شپه باندې شپې په لږ کې حصا شي بیا واپس راغلو مکې ته د مو عزتمنې دا واقعه بالکل دا په قرآن پاک راغلي دو په صورت بني اسرائیل 15 سپاره شي په اول آیات شي د خبره الله ذکر کړی دو سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله د سرا په صورت نجم شي الله د خبره کړی دو او دغه نه علاوه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په حدیث شي مکمل تفصیل ذکر کړی دا نبی علیه الصلاۃ والسلام په خپل باندې نو د مو عزتمنې دا خبره دا واقعیا دا شب معراج خبره دا بالکل په دا باندې میږي ایمان دا دا بالکل میجمنی که یو سړی نه مني دا سړی مسلمان نشي کېدای دا کافر ده نو بل خبره د مو عزتمنې دا پوښتنه کو د ملګري چې داغه واقعیا کله شوې دو داغه واقعیا دا 28 رجب چې په دا باندې دا واقعیا شوې ده شب معراج د مو عزتمنې چې کله د مو د دې خبرې تحقیق وکړو ریسرچ مې وکړو او مې کتل نه د متعلق په دې ورځې متعلق دا واقعیا دا ورځ وه چې 27 رجب و نه په قرآن شي د متعلق شته نه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په حدیث مبارکه شي چې هغه شپږ کتابونه دي صحیح سته نه په عاش شته نه په نره د حدیث په کتابه شته د مو عزتمنې په یوه کتابه شي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مستند حدیث نه دروغلی چې دا ذکر کړی وي چې دا شب معراج واقعیا دا هغه د 28 رجب باندې شوی دو پیغمبر اسلام نه ذکر کړی دې نه بعد چې نبی علیه الصلاۃ والسلام دنیا نه لړو بیا د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ زمونه روغلا حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه د ذکر نه دا کړی په داش پابند شوی دو بیا د عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ زمونه روغلا هم د دې متعلق خبره نه دو کړی بیا د مو عزتمنې خلفای راشدین چې دریم حضرت عثمان غنی رضی الله عنه روغلو اینه بعد حضرت علی رضی الله تعالی عنہ روغلو دغه نه بعد د مو عزتمنې دا صحابه خلفای راشدین تیر شول دې نه بعد د مو عزتمنې دامره صحابه کرام دي په لقاوي صحابه کرام دا د مو عزتمنې دغه ذکر نه کړی اجماع امت علما مفتیونه دې متعلق خبره نه دو کړی نو د مو عزتمنې نن هم سړی چک شي او دا خبره کو چې 27 رجب باندې روژې نیول ثواب ده روژه ونیسئ او شپې عبادت وکئ په دا شپه باندې الله پاک دیدار ته نبي اسلام لوټ شوی و د مو عزتمنې داس خبره کړل داسې روژې نیول دا ګناه ده جرم ده د بدعت دي د مو عزتمنې په داسې دمره سخت اختلاف علما محدثین ذکر کړی دا چې دغه متعلق دا کیم کول وو او دا کیمه ورځ وه او دا کیمه میاشت وه دا کیم تاریخ و دغه متعلق د مو تحقیق وکړو 36 قسم اقوال راغلي وي نو د مو عزتمنې نو دا خبره دمر اختلاف ذکر شوی دا ورځې متعلق نبی اسلام یې نه دو کړی صحابه کرام نه دو کړی نو د مو عزتمنې میش دا ورځ په دا ورځ باندې روژه نیول یا دینه مخکې شپه باندې 27 رجب چې کومه شپه دو په شپه باندې عبادت کړل
او په دا خبره وکړې چې پیغمبر اسلام الله دیدار ته لوټ شوی و، شب معراج واقع شوی دو، دا ورځې کې متېدو شپه کې متېدو، نو موږ دا ګناه ده، دا جرم ده. د موږ من ځنه شین داسې چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا چې میشتو سره کیم شی تړلی دا هر تشی په دین اسلام شي ذکر کړی دی، الله په خپل په قرآن شي ذکر کړی دی، نبی علیه الصلاۃ والسلام په حدیث ذکر کړی دی، خو د موږ عزتمنې دا شی نه د ذکر کړی چې پیغمبر اسلام نه د ذکر کړی، صحابه کرام نه د ذکر کړی، میشت چې دا وی چې وشتم رجب رجا صوب دا صوب دا، نو موږ دا بدعت دي، دا منګړت روایتي نه دي، دا اسرائیلي خبرې دي روایتي نه دي، دا منل پشار نه دي. نو موږ عزتمنې میږ وایي چې هر ورځ رژانه سا چې په کول شي کیمه میاشت وي په هره میاشت رژانه سا، هره میاشت رژانه سا، هره شپه عبادت کا. او د موږ عزتمنې یوه خبره مختص کول چې په دارو مې داس شوي دي ځکه د داس کا، نو موږ دا بدعت دي، دقل پشار نه دي. سړی هر ټیم د رژانه سي، هر ټیم د شپې نپلی نه کو نپلی خو دمره ذکر دمره فایدهمنه خبره دو چې بلکې علما لیکي وی چې د شپه څه دو شپه چې کله تېره شي د ګایز چې د چوبده کېږي، دا ګایز چې د خوله بندېږي د میشتو پر سمای ورته وایي وی چې په دا ټیم باندې رب العالمین وی چې ارکی شي د اول اسمون ته روشي، وی چې اول اسمون ته نه د مځکې ته اوزین ارکو او اعلان کو چې سیک شته چې مونه وغوړي زیور کا سیک شته چې متصول وکړو چې زه قبیل کا. د موږ عزتمنې بالکل شپه تېروه چې کومه شپه تو نیت وي تېروه خو داسې ورځ به مختص کوې نه، یوه د عبادت سره به مختص خبرې سره به وقتي سره مختص کوې نه، پیغمبر سره به دغه نسبت کې نه، نو موږ عزتمنې دا لوی ګناه ده، لوی جرم ده، رژه هر وخت په چار دو. خو داسې خبرې کړل چې د پیغمبر سم په دا شپه باندې لوټ شوی و، نو دا ګناه ده. الله د میشته په ټوله خبره باندې عمل توفیق نصیب کو. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए.